أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. دا سورة مبارکہ سورة الاعراف چې په دې سورته مبارکه کې الله جل شانه د مخکینی سورت په شان دي چې پاغي کې د توحید او د رسالت احکام او پاغي باندې ډېر په تفصیل سره دلایل ذکر شو او داغي په وجه باندې د مشرکین په عداوت کې په دښمنۍ کې به نورم زیاتوالی راغی. نو الله رب العالمین د خپل حبیب کریم صلی الله علیه وسلم د زړه د تسلی لپاره په دې سورته مبارکه کې دا مضمون بیان فرمایل او د تسلی الفاظ ارشاد فرمایل چې زما محبوب پیغمبر دغه مشرکینو په اظهار رسانی باندې په تکلیف رسانی باندې او د دوی په عداوت باندې ته غمجن کېږه ما. الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته تسلی ورکړي ځکه چې څومره د مسلمانانو تعداد زیاتېدل هغه عمره د مشرکینو هغه مکر و فریب او سازشونه او د هغوی هغه عداوت دښمني هغه هم ورځ تر ورځه زیاتېده. نو فطري طور باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قلب اطهر زړه مبارک به غمجن شو. نو په دې سورته مبارکه کې الله تبارک وتعالى خپل محبوب پیغمبر لا تسلی ورکړي او په دې سورته مبارکه کې د مخکینی سورت په شانتي د توحید بیان دی او په شرک باندې رد دی او د قیامت ذکر دی او د محاسبه تذکره ده چې همیشه یو مسلمان د خپل د نفس محاسبه وکړي او د جزای عمل یعنی نیک عمل کوونکو ته سرنګي الله تبارک وتعالى اجرونه ورکړي بدلی ورکړي داغه ذکر دی. او 13 سورت مبارکه کی سورۃ الانعام کی اتلسو پیغمبرانو ذکر او داغوی وضاحت هغه الله تبارک وتعالى او فرمایل داغوی د طریقې وضاحت چې هغه پیغمبرانو سرنګي د الله د دین کار کړو او سرنګي د الله د دین لپاره قرباني ورکړې وي داغه ذکر او داغه وضاحت ذکر کو. او په دې سورته مبارکه کې دغه پیغمبرانو نور هم وضاحت مزید هغه مخ ته راځي او په دې سورته مبارکه کې د انبیای کرامو د تاریخ خصوصي ذکر هغه ملاویږي مونږ ته او داغي په ضمن کې د حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت هود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام او حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت هارون علیہ السلام او بالخصوص حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک چې هغه په تفصیل سره په دې سورته مبارکه کې بیانېږي.
او دین مخ کی سورتونو کی په سورۃ البقره کې د يهودو ذکر چې دغه موضوع خصوصیت سره د غوي ذکر او يهودو او په سوره آل عمران کې د نصارو ذکر یعنی عیسایانو او سوره مائده کې زیات تر د مشرکین تذکرہ وا چې کوم مشرکین عربو او په سوره انعام کې د سابق قوم یعنی چې کوم یو بیل گمراه قوم والصابئین والنصارى سابق قوم دا غي ذکر او د مجوسیانو ذکر په دې سورته مبارکه کې الله جل شانه جميع مذاهب چې دا سمرا مذاهب دي يهوديت دي نصرانيت دي او دغه سي مجوسیت دي او سابق قوم دي مشرکین مکه دي د ټول جميع مذاهب چې څونه مذاهب دي دا غوي ذکر په دې سورته مبارکه کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي او ټول مذاهب خلق ته په دې سورته مبارکه کې الله جل شانه خطاب کوي او دې سورته مبارکه ابتدا هم چې هغه حروف مقطعات نه دي الف لام میم صاد دیتا حروف مقطعات وي مقطعات معنا جدا جدا لیکل شوی حروف دي الف لام میم صاد او د دې معنا مفسرین کرام دا څه کوي چې الله اعلم بمراده بذلك د دې په معنا باندې الله جل شانه خو پويږي او د الله رسول او د الله په منځ کې دا یو راز دی او په دې سورته مبارکه کې چې څومره مضامین بیانېږي هغه مضامینو خلاصي طرف ته اشاره وي او دا چې کوم الفاظ په ابتدا کې راځي الف لام میم طه یاسین طاسین وغیرہ دا د الله او د الله د رسول په منځ کې یو راز دی لہذا دیتا حروف مقطعات وي او د دې سورته مبارکه نوم سورۃ الاعراف دی سورۃ اعراف اعراف عرف اعراف د عرف جمع ده او عرفون دیو ټیلې ته وي غره ته وي او اوچت زی ته وي د جهنم او د جنت په منځ کې یو اوچت غونډې شانتي زی دي چې هغه غونډې نه جهنم هم اخکاری او جنت هم اخکاری په دغه غونډې باندې په دغه اعراف کې چې کوم خلق وي هغه ته جهنميانو مخکاری او جنت هم ورته اخکاری سرنګ چې د 2 کلو په منځ کې یو غونډې وي چې کوم سړی هغه غونډې په منځ کې ودرېږي د غره هغه په سوکه باندې ودرېږي یا هغه اوچت ځای باندې ودرېږي نو 2 کلو خلق ورته اخکاری بعینه دغه چې کوم اعراف یعنی چې کوم په دې سورته مبارکه کې ذکر دی اعراف د جنت او جهنم په منځ کې غونډې ده التکیدا په دې اوچت ځای کې د اعراف ولا خلق وي اصحاب الاعراف په دې سورته مبارکه دویم رکوع کې دا ذکر روان دی ان شاء الله نو دغه اصحاب الاعراف التکیوین او هغه ته جهنميان به مخکاری او جنتیان به مخکاری او دغه اصحاب الاعراف هغه خلق وی چې دا غوي نیکی او بدی دوه برابر شي نیکی دا غوي غالب نه چې جنت ته لاړ شي او بدی دا غوي غالب نه وي چې جهنم ته لاړ شي لہذا دوی نه جنتی وی نه جهنمی وی دا اعراف کی وی ونادى اصحاب الاعراف تفصیلی ذکر په دې سورته مبارکه کې دا غوي را روان دي نو دوی با نه جهنم تتلی شي او نه به جنت تتلی شي او التمنس کې به موجود وي جهنميان به ورته اخکاری او جنتیان به هم ورته اخکاری بالاخر د الله رب کائنات رحمت چې دی هغه داغي په صدقه او داغي په توفیل با بالاخر داخل جنت ته الله جل شانه په خپل رحمت سره داخل خو ابتداء دوی نه جنت ته تلی شي او نه به جهنم ته ځي نو د جهنم او جنت په منځ کې په اعراف کې به موجود دی وزن الله رب کائنات موږ لا حکم کوي چې فاستبقوا الخيرات تاسو نیکی په کارونو کې جلدی کوئ توندی کوئ
او سبقت وړي یو بل نه وړاندېوالي کوي بغیر د سوچ او د فکر نه او د شیطانی وسوسو طرف ته د توجه کولو نه نیکی کوي یو نیکی چې د انسان د مسلمان په کار راتلون کې دی منګ او تاسو چې څومره ګرځو او څومره خلق مخې ته راځي نو کچې منګ او تاسو د خپل محبوب پیغمبر په مبارک سنت باندې عمل وکړو هر مخې ته راتلون کې کس کغه پیژنو کنه پیژنو هغه ته السلام علیکم اوه نو دا سلام اچون کې باندې سلام اچون کې ته الله تبارک وتعالى دیرش نیکیانی ور کوي او جواب ورکون کې ته لس نیکی ور کوي او سلام اچون کې په سلام کې پہل کون کې البادی بالسلام بریء من الکبر حدیث پاک دی چې په سلام کې پہل کول والا د تکبر نه بری دی نو څومره لوی اجر دی چې یو سلام اچول سره دیرش نیکی ملاویږي او په ورځ د محشر د یوې نیکی د وجه نه انسان چې کم شي نه به جنت تللی شي او نه به جهنم ته ځي بلکې اعراف کې په منځ کې به موجود نو د نیکی قدر او د نیکو اعمالو اهمیت انسان ته الله پته لګي چې کله دا ظاهري سترګې پټ شي او حقيقي سترګې د انسان هغه کولو شي نو لہذا اصحاب الاعراف هغه منځني خلق د جنتیانو جهنميانو په منځ کې دا غوي ذکر په دې سورته مبارکه کې تفصیل سره راځي ذکر دا غي په مناسبت سره د دې سورته مبارکه نوم سورۃ الاعراف دی او الله تبارک وتعالى فرمایي کتاب دا کتاب دے انزل الیکا نازل کړی شوی دی تا باندې فلا یکن ندوی فی صدرک پسینستا کې حرج تنسیا منه در سوال د دینا لتنذر به د پاره چې تیار ورکړي پدی سرا وذکر للمؤمنین او یاداش د پاره د ایمان والو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده دا کتاب تا باندې نازل کړی شوی د زما محبوب پیغمبر فلا یکن فی صدرک حرج ظلم تنگوا دغه مشرکین مکه استا خلاف دا کفار چې هر څومره مکر و فریب کوي عداوت کوي دښمنی کوي سازشونه کوي ظلم تنگوا په دی باندې او دا تا باندې نازل کړی شوی دی د پاره چې لتنذر به په دې سره خلق او یری دا الله نافرمانه خلق او د الله جل شانه د احکامنا مخړون کې خلق هغه او یری او وذکر للمؤمنین دا یاداش د پاره د مؤمنانو تذکیر دی د کافرانو د پاره تبلیغ دی د مؤمن د پاره تذکیر دی یاد دهانی دا هغه مسلمان چې کوم خپل حق لاره او د خپل رب سره تعلق او د خپل رب احکام ته هیر وي هغه د پاره چې دی یاد دهانی دا کافر د پاره تبلیغ دی مؤمن د پاره تذکیر دی همیشه د مسلمان شان داوی چې قبل مسلمان سره تذکیر کوي یاد دهانی کوي یو بل سره مذاکره کوي د ایمان مذاکره د الله تبارک وتعالى د عظمت مذاکره د دین مذاکره د مانزه مذاکره دعوت ال القرآن دعوت ال التوحید او د نیکی طرف ته رابللو مذاکره هر مسلمان با د یو بل سره کوي ځکه فذکر انما انت مذکر نبی علیہ السلام ته حکم دی هر مسلمان ته حکم دی فذکر فان الذکرى تنفع المؤمنین دا مذاکره مؤمنانو ته فائدہ ور کوي نو ذکر للمؤمنین دا یاداش د پاره د ایمان والو دی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك